جرګو کچکورو بیکاره ځای کې دا خو غټه بنګله محل میلو شو نو د دنیا دا معمولی شی دا خو ما معمولی سي نظیر دته خو د جنت د خوشحالو مقابله کې د دنیا نعمتونه هېڅ شی نه دي نو دته چې هغه هر څوک دي په شک دی دا زما کور ولګي او چې هغه حوره وویني د کور د خپله بیبي بلا شیشه که د مړی خپل کار کوی ما ته ښایسته ښځه میلاو شوه ښځه نه ښځې میلاویږي او ښایسته د دنیا خوشحالۍ میلاویږي او د جنت د خلکو سره تعلق مې جوړیږي نو دی لا هم یحزنون د دنیا د آرایش او آسایش پسې به هېڅ فکرمند نه دا خو مقام شو یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیة مرضیه الله تعالی ځواب پس روحال نارا لېږلې وې اوس ته الله غواړي خوشحاله به اوس اولیا څوک دي نو هر مرید وایي زما پیر ولی الله دی او څوک لا ځان ته پخپله د خدای ولی وایي دا بله نخره ده یو ځل مې طواف کو د بیت الله شریف ابیو دا پنجابیان ډېر خدای ته رسېدلي خلک نه ګیره او نه برید او خدای ته رسېدلي نو هغه په ټوپۍ په سر کړې وه سلور پنځه مریدان یې شاته ناست او شین رومال یې په اوږو اچولی و داسې بل شان سټایل د رومال یې جوړ کړی او نه ګیره او نه برید دواړه یې خریلي و په ټوپۍ په سر کړې وه داسې د ملا جرجک په شان اوږده ټوپۍ او په هغې یې لیکلي ولا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون ځان ته په ټوپۍ د خدای ولی لیکلی دی نو ما یاره مکه مکرمه ده اوس دا پولیس هم ډېر سخت خلک دی او حرم هم دی بېادبي هم ده یعنې مې که پاکستان کې وي ښه مضبوطه سپېړه مې درکوله دا ټوپۍ مې د ناخوا خدای دې بېخ وباسه ځان ته په خپله ولي وي ایت دې لیکي سجده چې کوې دا ټوپۍ په ځمکه د خدای د ایت بېعزتي نه نه دی دا بعضې قمقل خلک د خدای اولیا اولیا څوک دی ولی څوک دی د هغه دی چې الله تعریف کوي اولیاء الله څوک دی الله خپله تعریف کوي دو صفته ذکر کوي الذین آمنوا وکانوا یتقون چې دا دو صفته پکې وي دا ولی الله دی یو الذین آمنوا چې دا عقیده ایمانیات رابري عقاید یې ټیک او د یو سړي عقیده خرابه ده نو که 50 د خلکې او چوغې ورته واچوي او 15 شپېته ګزه پټکې دې ورته او په سر دې وله ښه مضبوط رومال هم کېښود او چاغېدرې پڼې دې ورته واچولې خو عقیده خرابه ده قسم دې د خدای ولي څه کې چې دا د دوزخ خشاک دی عقاید درست کول پکار دی عقیده ټیک دې ما کې شک کوم او ته له مریدان ګورې عقیده لومبه خبره ده عقاید یو ډاکټر دی زمونږ دغه علاقه کې ما سره یو ځل میلاو شو ما ته ته زمونږ پیر صاحب پسې خبرې کوې ما خو ستا پیر پیژنم نه نو خبرې څنګه وکړم ناباسې دی چې ته خوب کې خو زه نه یم لیدلی مې زه ستا څوک ستا پیر څوک دی مته زه خو چا پسې خبرې نه کوم زه غیبت خو نه کوم عامه خبره کوم اصلاحي کې یو سړی وواغېست وی ما مولوي صاحب تاسو مولیان عجیبه خلک مې ولې وی دا ټوله دنیا ورته د لاس کې پرته ده وی ستا سره زه دلته خبرې کوم او زما پیر صاحب ته پته ده چې زما الله اکبر مې بېوقوفه دا خو الله ته پته ده دنیا کې څوک په کم ځای کې ولاړ دی او څه کوي او څه خوري وما تسقط من ورقة الا یعلمها دا خو د خدای صفت دی ظالمه د خدای صفت مې ما خو ویلي چې هغه د سپو د جنګولو افتتاح کوي او پیم ساتي او د دونو د لزولو افتتام کوي ما خدا ستا د پیر مطلقه اورېدلې دي ما دا کار کوي او لمونځ نه کوي دا ګمراه دی دا فاسق دی دا فاجر دی ته که ورته هر څه وی او د غیب علم الله له دې بل چا له نشته عقیده درسته کلاو عقیده چې دې ټکي او نیک سړی وي او که ته ورته پیر طریقت او پیر شریعت وی زمونږ د سر تاج عقیده درستول پکار یو ښځه خاوند و نو هغه خاوند هم دغسې بېوقوف و دا قمقل مرید قمقل مرید
ساحر او جادوګر وي پیرې او څه سحر ته وویني نو بس دی وایي دا اوس خدای ته رسېدلی دی اما پیر رسېدلی دی مې کم خوا زه یې وښایه چې کم خوا رسېدلی دی رسېدلی چېرته رسېدلی که نیک دی نو د خدای قرب ته رسېدلی دی که د سنتو مطابق عمل کوي نو الله ته رسېدلی دی بلکل زمانم بزرگ دی دا نیک دی دا د الله ولی دی دوست دی او که دی فاسق دی او فاجر دی نو بل خوا رسېدلی دی نو هغه خاوند به یې وي ښځې وي زما خاوند ته د غیب علم دی په دې کور کې ورته زار وخت ښکارم او ته هم ورته ښکار ښځې وي قمقله د غیب علم الله سره دی دا څه کې خیر د دواړو به جنګ و نو ښځې هوښیاره وه نو هغه ښځې د خاوند ته ویره تا پیر صاحب ته وایي ډېر نیک سړی دی یو دعوت وله تیار وم خوشحال شو ډېره ښه څومره مریدان دي دومره بس ته بې غمه سروجې راوړه چرګان هغه یې پاخه کړل او دعوت یې جوړ کړه او مجلس یې ولګه پیر صاحب ته ښه مزېداره ګدی او ځان له مسند جوړ کړی د ناستې مریدان خوا کې درستخان به لګېدلی کېښود د روجي کېښودې غوری ډکې وی راځئ ټول مریدان رالل کېناستل په غورو ته پیر صاحب په خپل مسند کېښه چې پیر صاحب وکتل نو مریدانو ته چې کمې د روجو غوری پرتې دي چرګ پې د پاسه پروت دی پیر صاحب هغې کې چرګ نشته بس مریدان هم داسې تیز تیز وکتل دی مرید ته چې خدای دې تباه که دا دی دا پیر صاحب عزت لر ورسره که دا بېعزتۍ له مونږ ته چرګان ایښي دی پیر صاحب ته نه ایښي او پیر صاحب چې غوری ته وکتل ای ته خدای هلاک کړ نو چرګ ما ته چرګ نشته نورو ته شته او ما ته نشته هم خفه شو او رنګ یې زیړ شو چې دا خو تا زما بېعزتي وکړه نو دا سړی زر کور ته لاړ او ښځې ته وایي دا مېلمانه به ځي او که به نه ځي څرمن به دې وباسم وی ولې وی تا زما د صاحب خفه دی رجو له ګوتې هم نه وړي او مریدان هم ټول خفه دي هغې ته یې چرګ کېښود چې اصل میلمه دی پیر صاحب هغه ته تشې روجې ښودې دي تا سره زه به پوه شم خو چې دا میلمانه لاړ شي اوس غږ درته نه کوم هغې ورته وی څه چل شوی دی وینې پیر صاحب ته تشې روجې پرتې دي وی ته چې وایي زما پیر عالم الغیب دی وی دې سره د علم غیب څه تعلق دی وی خدای دې بې خوباسه پیر صاحب ته ووایه چې دوه ګوتې دننه کړه نو لاندې هغه ته هم چرګ پروت دی په غوری کې دوه ګوتې دننه چرګ نینی او د هغه شل میله نه دې خوا مونږ یینی عقیده به درستی عقیده به ټیک کې الذین آمنو چې عقیده برابر زمونږ د پښتنو پیران الحمدلله صالحین او دیندار زما پیر و شیخ الحدیث مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد فرید رحمت الله علیه هغه پیرو نیکو د سنتو مطابق زما خپل نیکه خپل باباجي حضرت مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه پیرو هغه نیک سړی ما په خپله لیدلی دی د خپل ځان صفت څوک نه کوي ما لیدلی دی په ژوند کې تهجد هغه چېته نه دی پرېښی زه درته دام بیم او که چله به ناجوړه نو هغه حدیث باندې عمل به کوو بیا بیا وروستو زوال نه مخکې او د اشراق نه پس هغه خپل لمونځ واپس وکړه د شپې هغه تهجد او خدای ته به ټوله شپه جړل او 57 سال د وړې دورې او د حدیث درس یې کړی دی 1 روپۍ تنخواه نه ده اخیستې مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه پیرو شیخ الهند مولانا محمود حسن رحمت الله علیه پیرو چې انګریز سره جنګېدلی دی حاجي امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه مولانا شیطانوي رحمت الله علیه پیرو زموږ د علاقې یو عالم تیر شوی دی تاسو به یې نوم اورېدلي سابق صاحب درزړو دا ټول یې پېژنې دا د اخترونو روجو اعلان به یې کوو درزړو سابق صاحب فاضل دیوبندو ما د هغه نه په خپله اورېدلي دي یو د بل د خولې خبره ده یو د خپل اورېدو خبره د دې ګوان هم شته هغه وایي زه چې دیوبند کې هم یو زوم یو صاحبزاده عبدالباري جان صاحب صاحبزاده عبدالباري جان صاحب د عمرزو صاحبزادګانو د دې خالد جان صاحب ترو ستاسو څښاکوټ خالد جان صاحب د ده ترو او ډېر نیک سړی و فاضل دیوبندو او تا حیات د جمعیت علماء اسلام جنرل سیکرټري و د صوبې تر څو چې هغه جم دی نو بل د صوبې امیر به مولانا ایوب جان بنوري صاحب او جنرل سیکرټري ورسره دی د دې مقابله به چا نه کوله دا به بلکل بغیر د مقابلې نه امیر او جنرل سیکرټري به سابق صاحب زوم او خالد جان صاحبزاده عبدالباري جان صاحب او یو بل کس راته یاد کو اوس مړ دی الله دې وبخي
زه تاسو ته نوم نه علم ما پیژنده وی مونږ دریو کسانو په دارالعلوم دیوبند کې سبق چې لکه زو مولانا اشرف علي تانوي صاحب رحمت الله علیه تانبون کې دی د هغه ملاقات کوو بیا به هم پلار مانی چېره د هندوستان کې مو وخت تېر کو دا مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ملاقات هم ونه کړ مونږ ویدو نو د مام شوق و دا صاحبزاده عبدالباري جان صاحب هم شوق و او هغه درېیم ملګری چې و زمونږ د کمرې هغه وی چې زه خو پیرانو میرانو له نه ځم پیر میر پکې نشته مونږ وی هلکه مولانا اشرف علي صاحب ډېر لوی بزرګ دی مفتی اعظم د دارالعلوم دیوبند پاتې دی خدای لوی علم ورکړی دی او ډېر نیک سړی دی بس وی هغه غیبت شروع کړه چې دا پیران داسې او پیران داسې ګوره غیبت به نه کړې بد به نه وی دا بزرګان او بد او اشرف علي پکې څه ته وایي او فلان فلان وی خیر مونږ درته وی چې سیل له لاړ شه اسې به تانبون خو وینې کړ اس خو به وینې زه دعا لمز د اسې لاړ شه نو وی د روانم کوئی په لاره یم غیبت کوم چې مړه تاسو پیرانو پسې ګرځئ خدای نه غواړی مونږ چا نه غوښتنه مونږ نه کوو دعا لځو خیر په لاره لګیا معاشر بدې وي یاره وي مونږ ته وي چې کوڅه د دې ریل ګاډي نه بس دا ظالمه تاسو ګناه په مونږ هم ګټې په خپل هم غیبتونه کې وی چې تانبون ته لاړو مولانا اشرف علي صاحب رحمت الله علیه دا د هغه اخري وخت ته وی د هغه د خانقاه چې کوم مشر مرید و نو هغه به اول خلکو ته د هغه د ملاقات هدایات ښودل وی مولانا اشرف علي تانوي صاحب سره چې ملاویږي وخت به نه ضایع کوي درې تپوسه به نه کوي مخکې نه ورته ځان تیار وساتي دې به نه تپوس کوي آپ کون ہے څوک یې نو چې جواب تیار دویم به نه دې تپوس کوي کہاں سے آئے ہیں نو چې جواب تیاری دریم به نه تپوس کوي کس لیے آئے ہیں نو که بیعت کوي نو ورته بیعت کو که دعا غواړی وی دعا له راغلي که مسلې تپوس کوي مسلې تپوس کو که اسې ملاقات خو یو خبره به کوې شل به نه کوې ځکه وخت یې ډېر قیمتي دی او ناجوړ هم دی او میلمانه ډېر دي وی هغه هدایات را کړل وی مونږه وردن نه شو چې وردن نه شو مولانا اشرف علي صاحب ناستو مونږ ودرېدو سلام هم واچو وی هغه رانه تپوس وکړه جواب د سلام نه پس آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں اور کس لیے آئے ہیں حضرت ہم دینی طالب العلم ہیں دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں بغرض دعا حاضر ہوئے ہیں وی دام وته وی چې دام وته وی وی ما ته مو کتل صاحبزاده عبدالباري جان صاحب ته مو کتل هغه دریم ته مو کتل وی موږ دواړو ته وی چې آپ تشریف رکھي وی چې کېناستو وی دې دریم ته وی چې اٹھو خبیث اٹھو وی هغه خوا دې چې اٹھو اٹھاؤ تم کو خبیث نجس تم کیسے آئے ہو نکل جاؤ یا خدایا حیران شو مونږ چې خدایا هغه چې د خو دلته څه خولې نه غږ هم نه رسې په لاره غیبت کو دارالعلوم دیوبند کې غیبت کو دې ته کشف وایي دې ته کشف وایي پر پیدو شو مونږ آپ پہ تشریف رکھے آپ تو ملاقات کے لیے آئے ہیں اچھے لوگ ہیں اور یہ خبیث ہے اس کا میں نے اس لیے اٹھایا اس کو دا گنده دی دا کابر دا کشف خاوندان دا پیران دی مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه چې بار بیا راووتو موږ ته ودې لیدل ته وایې پیر دا او پیر دا تا خو د ده مخکې څه نه دره مرید مخکې د ده مخکې دته چا دا الوي چې ته خبیثه او باطل ظالمه دې ته کشف وایي د زړه په سترګو هغه یې چې په دې ظاهري سترګو او ظاهري غوږونو کم څیز محسوسېږي دوی چې یاره زه څوک یم ما سره بیا لاړ شي زه معافي غواړم سړی دی او دته خو الله کشف کوي مې چې مونږ خو یېرېږو مونږ نشتلی ته ځکه وردی معافي غواړې خپل کار کوه دې ته پیران وایي مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه برکت الاثر شیخ الحدیث دا پیرو دا نیکان و صالحان نو پیری مریدی ښه شی د تصوف هغه پیر سره خپل نسبت جوړ کا چې هغه پیر عالم وي او دا ښکلې عقیدې خاوند دی او پاک او نیک سړی وي دا زمونږ وطن خو ډېر ښه تاسو پنجاب ته ورشئ نو حیران به شئ د پنجاب کې پخوا په دې ماسیره کې یو پیرو اوس مړ دی ما نولی دی خو ما په کثرت اورېدلی و د ډېرو غټو غټو یو وزیر اعظم زمونږ تېر شوی دی د هغه هم پیروزه نوم یې درته نه علم او هغه د ظالم بچې به په یو تیږه ناستو د پیرو مکمل بربنډو مکمل پیژنې
یعنی دومره ټوکړه جامه هغه باندې نه وه، یو شان به بربند ناست و، ننګه پیر بربند، او خلک به تل ښځې به هم ولتلې ظالم له، او سړي به هم تل، او په ملا به یې ډب ایسته و، چا نه به یو ډب وایسته وي ده ته برکت میلو شو، چې دوه به یې وایستل ده ته وي ډبل برکت میلو شو. هلکه ګورې د پوه شئ په خبره، پوره بربند، پوره مکمل لوس، دا هم د خلکو پیر دی. اوریانیت حرام، ښځې دي سړي دی. ما سکول کې سبق په شپږم جومات کې و کومم جومات کې و، مونږ خو نه پوهېدو. ما ته یو سړي وی په دې پېښور موچي لړه کې یو پیر دی او اودس ماتې نه کوي، د هغه دا خاصیت دی. هلکه مونږ وی دا به هم ښه پیري نو چې اودس نه ماته، حالانکې اوس پوهېږو چې هلکه اودس نه ماتول خو پیري مریدي نه ده، او چې اوبه دی رسکي متیازې به درځي که رسکي متیازې به نه راځي. که ډوډۍ دی وخوړه نو اودس ماتې به زر درکوي، که کمه خورې لږ به کې. دا اوس صحابه کرام اودس مات کړي دي، دا خو بزرګان هم اودس مات دی. خو یاره مونږ وایي ناشنا شی دی اودس. او بلکې یو سړي وي یاره پېښور کې زه بس کې ناست وم، نو وي دی پېښور کې روان و، ویده چې ناګومان ته ورسېدم پیاده مې هلته ولیده، چې شبقدر ته ورسېدم بیا هلته پیاده روان و. هلکه مې دا خو نیک سړی دی، ورګه ملاقات له وله لاړ شو. زه وله لاړم، مو چې لړه ورته وایي دا چې سپلو مارکیټ دی پېښور کې، چې ورغلم اوس داسې ما تپوس وکړو، مې لکه دا پلانکي نوم یې راته یاد شوی دی، مې پلانکي پیر صاحب کوم دی، وایي دا مخامخ دغه کې چې ناست دی دوکان کې. سړي ماته یو پیر صاحب نه چرسي دی، هغه دوکان کې داسې د چرسو بینو که نه، او چرسیان ورسره نستو، اوس خاص جامې چولی چې ما باندې الټی ولګېدې. زه ورته ووتم، یو شیخ غوندې سړی و، څپلو موچي و، هغه ته مې لکه ما اورېدلی دي چې دا پیر دی، وي پیر نه دی، چرس مسکي چرسیان ورته راغونډي. هلکه ما ته چا وی چې دی اودس نه ماتوي، هغه وخندل. ما ته وی بېګا له شپې 10 بجې راشه چې د هغه سوټه درته وښیم چې څونه چې دی څونه غټ غول کوي، دا لمونځ نه کوي، روژه نه نیسي، دغه دی روژه کې هم خوراک کوي، او چې څونه څکي او خلک وله راځي، اوس وکړو دي ما ته دوا کوه، او شي ظالم غول کوي، دروازې نه کوي. دا اوس عقل دی. د مارونو زه راته یو خبره کوم، ذهن کې واچوئ، زما خبرې د اصلاح وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، معجم کبیر د طبرانی کې غالبا دا حدیث شته، غالبا فرمای وی که یو سړی په دې یو لاس کې درته نور راښکته کي او په دې بله کې درته سپومۍ راښکته کي، خو که په ده کې د شریعت معمولي غوندې کمیم وي، د پیغمبر د سنتو لږ کمیم پکې وي، دا به نیک صالح نی، دا به ساحر او جادوګر وي. د شریعت په قانون باندې سړی وتله، که دی د پیغمبر د سنتو متبع او دا نیک سړی دی. پیر صاحب د لاس نیوه هم کوه، منو چې عقیده به درست دی او ایمانیات به برابري، دا لومړی صفت دی. اوس زمارونو دا صفت اولا په چا کې موجود دی؟ په عالمانو کې. دویم نمبر مونږ ته منتقل کېږي، ولې؟ ځکه عقیده خو په نقل معلومیږي، صرف 2 څیزونه د عقیدې په عقل معلومیږي، 2، یو د الله وجود او بل د الله وحدانیت، چې الله یو دی، دا به په عقل معلومه. باقي ټول د فرشتو وجود، د کتابونو، جنت، دوزخ، خیرت، پولیس، فرات، دا ټول به په څه معلومیږي؟ په نقل، په قرآن او سنت. دا په عقل نه معلومیږي، او په قرآن او سنت او په نقل څوک خبردار دي؟ ملایان. مونږ که عقیده پیژنو، ملا نه به زده کوو، په خپله نشو معلومولی. ما ته څه پته لګي چې قرآن او سنت یو شی ووایي، نو زه هغه وپېژنم، تا ته به وښیم. عقیده د عالم نه به. تاسو یو مثال در کوم، یو سړی چې په خپله د پنچرو چل نه ورځي، بل ته پنچر خولی شي؟ جواب راکړئ. یو سړی په خپله ګلکار نه دی، تا ته ګلکاري خولی شي؟ جواب راکړئ. که یو سړی په خپله ټیلر نه دی، درځیتوب نه ورځي، تا ته درځیتوب خولی شي؟ زما یو دغه ملګری دی، دا زما دا تقریرونه ټایپ کوي، په دواړو سترګو نابینا دی، بشیر جان ورته زه خدای خیر پکې واچي. نعمان شاه څه ډدار دی جوړ کړی سړیه، سبا به خلک وایي چې ډولکي ورسره والي. بشیر جان په دواړو سترګو ړوند دی ړوند. نو ما ته ویې یاره مولوي صاحب یو ارمان مې دی، یو ارمان مې دی، دا به که خدای پوره کړی څه وایي چې تا سره ډرایور شم. ړوند دی په دواړو، ما ځان سره ډرایور که دا مې ارمان دی. مې کله چې مې جنت تړو شو، تا به ډرایور کړ، زر به مې ور ورسوي.
نو چې یو سړي له په خپله ډرایوینګ نه ورځي هغه بل ته ډرایوري ښولی شي نه. نو که د دې ملا صاحب عقیده خو به تره دنه زده کې، نو که د خپله عقیده نی برابر او په عقیده نه دی پوی، نو تا ته به ښه عقیده وښی. لومړی مصداق د الذین آمنو څوک شو؟ عالمان شو. دویم صفت څه شی دی؟ وکانو یتقون. دا ځان له جمله ده او استمرار هم دی پکې. کانو یتقون، تقوا څه ته وایي؟ امام بیضاوي غالبا 3 مرتبې ښولې دي. حافظ ابن حجر باری کې 6 مراتب ښولې دي. علامه عیني بدرالدین عیني 7 مرتبې ښولې دي د تقوا. خو دارومدار او بنیاد د تقوا کې ډېر اوږد بحث دی، خو دې وخت کې نه نشم کولی. دارومدار یې په خشیت الهي دی. څومره مراتب د تقوا چې دي موقوف فلی د هغې او دارومدار خشیت الهي. خشیت پېژنې؟ خشیت معنا هغه یره چې هغې سره عظمت ملحوظ دی. 2 قسم یره ده، یو سړی د مار او د لړم نه یریږي. د ده په ذهن کې دا دي چې دا مار لړم نقصان راکوي، خو دا ظالم دی، ظلم کوي. دشمن نه یریږي، لکه دا سوچي چې دشمن مې وجني خو په ما ظلم کوي. یو هغه یره چې استاد نه سړی یریږي یا د مور او پلار. هغې کې دا نه وایي چې د استاد ظالم دی، مور پلار ظالمان دي. هغه عظمت احترام پکې پروت دی چې که زه غلطي کوم استاد به خفه شي، مور به خفه شي، پلار به خفه شي. نو خشیت هغې یرې ته وایي چې د الله نه یره کې، خو دا دې سوچ نه چې خدای ظالم دی. دا یو شی پکې بند کا که نه، دغه یو بند کا، دا نورې پیټۍ شته که نه؟ دا یو پیټۍ بند ده که نورې پیټۍ چغه وایي؟ نو به دغه پیټۍ بند ده که تار تلر که خبره ختمه. دا نور شته که نه بلا؟ زما اواز زما په خیال تاسو داسې مورئ که نه؟ نو الله نه یره څه؟ داسې یره چې د الله عظمت دی ورسره. که زه دا غلطي کوم الله مې رانیسي، ولې د الله بېادبي به راشي، بېعزتي به راشي. نو تقوا دویم صفت د ولی تقوا ده، او د هغې دارومدار په خشیت دی. خشیت او خشیت په چا کې موجود دی؟ په علماو کې. انما یخشى الله من عباده العلماء. دا بیا مؤکده جمله ده، خدای نه یریدون کې خلق دا دي. نو دا 2 صفته په علماو کې موجود دي، لہذا علماء اولیاء الله شو. ته اوس بله صغرا کرا جوړ که، شکل اول جوړی او که ثاني جوړی او که ثالث او که رابع، دا یو ست غورځوه. نو علماء اولیاء الله دي زمانو. علماء هغه خلق دي چې الله قرآن کې صفت کړی دی. علماء هغه خلق دی چې رسول الله مبارک صفت کړی دی. علماء هغه خلق دی هغه چې الله قرب او تقرب دی خلقو ته حاصل دی. علماء هغه خلق دی چې د الله په کتاب، په قرآن او د پیغمبر مبارک په حدیثو خلق پوهی. علماء هغه خلق دی چې د پیغمبر مبارک وارثان دی. د خدای لوی نعمت دی چې الله پاک چاته د شریعت او د قرآن علم ورکړي. نو ستاسو دی کشر ته د چا بروري، د چا به تربوري، د چا بچی دی، د چا ملګری دی، د چا د کلاس ملګری دی، د چا کلي د ګاونډ ملګری. محترم مولانا ماشا صاحب الله له علم ورکو، تاسو ټولو له د علم مبارکي. دی به اوس تاسو انشاءالله درس کوي. موږ سره دوره حدیث ته تاریخ شو په دارالعلوم نعمانیه عثمانزو کې، او ډېر ښه وخت یې ما سره تېر کړی. ما ته به بلکل مخامخ ناستو، په لومبي صف کې مخامخ ټولو طالبانو پېژنده مخامخ. او هغه هلکه ستاسو نوم دی؟ عمر رحمان صاحب هم ورسره خوا کې ناستو، هغه مو ورسره. او ډاکټر دی و هارون شاه صاحب زموږ د اریچن. دا 3 واړه مخامخ ناستو ملګري. دا شکر الحمدلله ښکلی علم او تقوا او پوره پابندي له سبق یې کړی ده الحمدلله. او غالبا په امتحاناتو کې هم ښې نمبر یې اخیستی دي ماشاءالله. نو دا د خدای پاک کرم او د خدای فضل و بنعمان شاه او په دې دواړو ملګرو په ټولو باندې چې الله د دین او د شریعت علم ولا ورکړه. او زما وروڼو مونږ ول آخر کې سند ورکړه
مونږ چې څنګه خپلو استادانو د رسول الله مبارک سره په کومه کړۍ کې پیلیو دی مونږ په هغه کړۍ کې د رسول الله مبارک په هغه سلسله کې وردن نه کړ ټول وایي الحمدلله نو علم ښه شی دی ښه تاسو ته هم دا ترغیب دی قسم دی یو هلک چې د کالج نه فارغ شي نو پلار یې خوشحالی مور یې خوشحالی او چې د علم نه فارغ شي رب العالمین خوشحالی کائنات ګورې فراغت نشته داسې عرف کې مونږ وایو فارغ شو بعد د کتابونو د دغه معروفو کتابونو د ویلو نه فارغ شو نور صاحب د علم نه فراغت نشته د علم حصول خو تر آخره پورې ښه نه کوي زموږ علماء تر مرګه پورې علم حاصل کړی تر مرګه پورې علم یې ښودلی دی او علم یې حاصل کړی دا فارغ التحصیل چې مونږ وایو که نه داسې زموږ خپله اصطلاح ده د یو خاص کتاب د وینا نه فارغ شو بس نور چې کله سړی مولا شو دی به نوره زده کړه کوي مونږ اوس هم لګیا یو زده کړه کوو کله یو شرحه ګورو کله بله شرحه ګورو کله یو حاشیه ګورو کله بله ګورو نو دا الله پاک دته علم ورک او دوه دورې یې وکړې څو دوه یو د حدیثو دوره او یو په بله دوره کې ور داخل شو نکاح مو تړلی شو که نه نکاح دې ته ډبل دورې وایي نو خدای دې د دواړو توفیق ورکړي د علم رسولو توفیق دې همدله خدای پاک اوس ورکړي چې دې قوم ته هغه څه ورسوي چې کم مونږ دته کم پټکې ور په سر که او دا بل بار چې په سر شو د خپل اهل و عیال د کورنۍ دې له دله دې خدای پاک د هغې په صحیح طریقه د پوره کولو توفیق ورکړي الله دې په نسب کې نارینه اولاد ولیکي عالمان دې وله خدای پاک ولیکي په نسب کې او خدای پاک دې د ده د بیبي او د ده په منځ کې خوشګوار تعلقات نصیب نو زه په دې خبرو اکتفا کوم علما کرام خو نور موجود دي اجل علما او زما ډېر قریبي محبوب او په ما ډېر زیات ګران او ما ته ډېر زړه ته نږدې د دغه زمانې یو ډېر محقق او مدقق عالم شیخ التفسیر او شیخ الفقه او شیخ التخصص الفقه او ډېر ښکلی عالم محقق مدقق حضرت مولانا مفتی محمد ندیم محمودی صاحب زی د مجدهم تشریف راوړ هغې به م انشاءالله بیان د باندې د هغه هم سایه او سوری دی هغې هم تربیت کړی دی او هغې سره هم سبقونه ویلي او د دارالعلوم شیرګل زمونږ حضرت مولانا مفتی عبدالسلام صاحب زی د مجدهم هغې هم تشریف فرما دي یو ډېر مبارک انسان دی او متقي او بهترین عالم د دارالعلوم شیرګل او نور علما هم د ما نه نومونه هېرېږي کړي څوک به کوي خو دا د ده دپاره یو برکت دی چې دا ټول استادان دله رالل او د سره شرکت وکړو موږ ده ته دعاګویو د ده والدینو ته د ده دوستانو ته الله یې د په علم کې برکات واچوي خو یو خبره تاسو ټولو ته کوم دې د چا به د سکول ملګري د چا د کالج ملګري د چا د لوبو ملګري تاسو به ورته اوس نعمان به ورته نعمان او نعمان شاه اوس به ورته دا نه وایې ښه اوس به ورته مولانا صاحب وایې مولانا صاحب ورته وایي مفتی صاحب ورته وایي مفتی بس چې ده ته علم و خدای ورکړه دې فتوا تخصص نه دی کړی بیا م ورته مفتی ویلی شي دې له دې خبرې جوګه دی چې ته له دین مسلې تپوس ته کوې او دې له جواب درکوي مفتی صاحب هم ورته ویلی شي مولانا صاحب هم ویلی شي ملا صاحب هم ورته ویلی شي اوس به ورته ښکلي نوملی ښه شته چې الله خوشحاله شي الله یې ستاسو خیر برکت